restrictions that have been put by the Afghan interim government flow not so much from a religious perspective as from a peculiar cultural perspective of the Pashtoon culture. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. منیر اکرم کم چې د پاکستان یو ډیپلوماټ دی او پرمننٹ ریپرزینټیټیو دی په یونایټډ نیشن کې د پاکستان اتیر یې د اقوام متحده د اجلاس سره مخاطب او د افغانستان کې د جنکو په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي هغه حواله سره خبره کوله. Restrictions that have been put by the Afghan interim government flow not so much from a religious perspective as from a peculiar cultural perspective of the Pashtoon culture, which requires women to be kept at home. And this is a peculiar, a distinctive cultural reality of Afghanistan which has not changed for hundreds. نو هغه دا خبر وکړه چې د طالبانو او د اسلامی نظریه نه یا د اسلامی سوچ نه علاوه دا د پښتنو د کلونو کاله مخکنی یو ثقافت دی چې هغه خزي چې دی هغه بار ته په وته باندې هغه د اجازه نه ورکی او خزي چې دی هغه په دې خبره مجبور کی چې هغه په کور کې پاتې شي. په دې خبره باندې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات خبرې کیږي. ملګری وزو کو دلته وګورم نو به کومه د خپل ملک خبرو کو نو زمون په ملک هم د ریاست او د دې ریاست نمائندگان چې دي هغه باقاعده په یو پلانټډ طریقه باندې ک په میډیا دی ک په پریس کانفرنس کې کاغه د په سټیټ لیول په ډاکومنټریز وغیرہ کې باغې کې پښتانه د یو دهشتګرد یا یو ډیر زیات ایکستریمیست خلکو په تور باندې پیش کیږي او دنیا ته داخلي چې په پښتانه چې ډیر زیات ایکستریمیست او دنیا ر دین یری یعنی کې اول ورځ دا د پاکستان دویمه پیرا د یو بیروکریټ ته چې هغه دا د پاکستان کې دویمه پیرا یو ډیپلوماټ ته چې هغه پاکستان چې هغه ریپرزینټ کی او د باقاعده دوه پیری د یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل پریزیډنټ هم پاتې شوی دی. د هغه باوجود د منټالیټي دا چې کله د اقوام متحده کې خطاب کې د اجلاس سره مخاطب کیږي نو د باقاعده یو ایتنیک ټچ ولور کې یو نسلی ټچ ولور کې او دا خبره داسې شو کې پښتانه چې دی ټول پښتانه غره دی د خزو د تعلیم یا هغه ته بار ته پوتو باندې دا هغه خلاف دي. دا به دا خبره دلته واضحه کما چې کله د جنکو په تعلیم باندې په افغانستان کې پابندي ولګي دا نو د دې پښتني سیمې د پاکستان که هغه پولیټیشنز دي که هغه نور جیت خلک دي که هغه پولیټیکل تھینکر دي که هغه سماجی کارکنان دي که هغه هر قسم خلک دی خو چې د هغه اواز خلک اوري یا اوپینین میکر دي هغه د افغانستان د دې اکټ د طالبانو د عمل خلاف اواز سوت کړی دی او دا خبره کړې ده چې خزو ته د تعلیم مقرر کړی شي ځکه چې یو قوم تر هغه وخت پورې ترقی نشي کوي د کم وخت پورې چې د هغه خزي د هغه سره اوګه باندې په یو سفر کې روان دي. ملګرو دا باقاعده یو سوچ دی چې هغه باقاعده پښتانه چې هغه په نېشنل لیول باندې او په انټرنیشنل لیول باندې د پښتنو خلاف یو پروپاګاندا کیږي. حالان کې اوس دا ویل شي چې منیر اکرم د خپل بیان وضاحت هم ورکړی دی. خو زه به دا خبر وکم چې د هغې وضاحت نه پس بیا څه جوړېږي چې یو سړی هغه کله په اقوام متحده کې د اجلاس سره مخاطب کېږي هغه دا خبر وکړي او هغه د ټولې دنیا میډیا چې هغه کور کوي او باقاعده یو د تاثر لاړ شي چې پښتانه چې د ایکسټریمیست قوم دی دا یو دقیانوسي قوم دی نو د هغې نه پس که ته لا کوم وضاحتي بیانونه ورکړې خو د هغې سره هېڅ هم نه کېږي ځکه تا چې کوم ډیمیج کا او دا چې کوم نقصان د یو علاقې یا د یو ثقافت یا یو د قوم خلکو ته رسوه هغه تا ورسوه. په دې خبره باندې دله شرم پکار دی او موږ پښتنو له پکار دی چې د دې خلکو مخنیوي وکړو د دې خلکو خلاف اواز سوت کو چې زمونږ کوم خپل تشخص چې دی هغه مجنح کېږي نه او د هغې مونږ مطابق د هر سړي سره مونږ د هغې باندې ډیبیټ وکړو د هغې مونږ اویرنس پیدا وکړو چې مونږ پښتانه داسې خلک نه یو. مونږ د جنکو د تعلیم او د هغې د چې مونږ دا شو کو چې مونږ پښتانه قوم نه یو مونږ باقاعده د جنکو د تعلیم او د هغې د حقوقو په حق کې او مونږ غواړو چې زموږ په معاشره کې جنکو ته او ښځو ته د هغې باقاعده حقوق میلاو شي.